السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نننۍ ویډیو مقصد د یو مظلوم فریاد او مسلمانانو ته رسول. کتونکو زه به ستاسو سره په سایډ باندې یو ویډیو ولګوم، دا ویډیو تاسو وګورئ، بیا رسې زه خبرې کوم. دي او شپږ کسان دي. یقینا چې تاسو به د ویډیو کتئ. د ویډیو کې یو شارټ پیغام دی چې په کشمیر کې د شپږو کسانو پښتنو کار کا د یو ټیکدار سره دا چې کوم د ډاکوانو چت کړي دي، د دې د کم تکلیف کې دي، په کم ظلم او ستم په دیو باندې روان دي. دا د کومې علاقې دي، د چا سره تعلق سره د دې تعلق چې کوم دی د 15 کسانو د باجوړ ایجنسی سره دی. اوس دا معلومات نشته چې دا باجوړ کې د کوم ځای کې په دې کې د یو تعلق د رسوات سره دی. نو زه په ټولو مسلمانانو باندې دغه خبره کوم چې د ویډیو مقصد مې صرف دا دی چې تاسو نور مسلمانانو ته دا ویډیو تاسو دومره شیر کړئ چې د دې یو قسم لا کسان پیدا شي او په د حکومت د طرف په حکومت باندې هم دباو راشي، په انتظامیه باندې هم دباو راشي. څومره پښتانه دا ویډیو مخکې شیر کړي، په ګروپونو کې شیر کړي، نو خاص کر پښتنو ته دا ویډیو ورسي او پښتانه مزید د داسې توکونو پراړونه بچ شي. د دې چې کوم ټیکدار دی د هغه نه د روپو مطالبه کوي، ټیکدار روپۍ نه ورکوي. د هغې د وجې چې کوم دی په دې ویډیو کې دا پوره غټه ویډیو دا خو ما تاسو ته مختصر ولګوله. په دې کې د کوم کسان له چې والر کې دا وایي زمونږ باندې له روپۍ وایي دې کسانو له ورکوي، وایي وجني مو زمونږ د مخې د نورو کسانو لاسونه هم کټله، چا نه سپېږمې کټلې، د چا نه چې کوم دی وایي لاس ګوتې کټلې، د چا نه وایي نوکان ویستل. نو هغې یقینا چې ډېر تکلیف دی، په یو کې به د اور دغه پې اچوي او دومره تکلیف ورکوي. دا یو چې کوم دی د املای ولا هم یو له رسې لږه سوری کړې ده، د اور داغونه پې هم اچوي. نو پښتانه چې څومره دي په هغې ته دا یو درخواست دی چې دا ویډیو دومره شیر کړي چې اعلی حکامو ته دا ورسي، پولیس انتظامیې ته ورسي او په دې باندې چې کوم دی اکشن واخیستلی شي. د پښتون قوم مشرانو ته ورسي، سیاستدانانو ته ورسي چې هغې په دې باندې اکشن واخلي، په دې ویډیو د دې پښتنو د دې مظلوم ولس سره چې کوم دی ودرېږي، د دې غریبانانو سره ودرېږي او د دې یو قسم دا مرسته وکړي. د دې مرسته دا ده چې دا د دغې قیدخانې نه دغه ظلم نه آزاد کړي.